زما محترم و معزز مسلمانان ورونو، زمون اساسو موضوع خدا و چې د منځ متعلق خبرې وي، خدا لوی اختر د مناسبت د وجنه چې د دې ورځې او داغه مخ کې یو څو ورځې په دې کې کوم اعمال کېږي نه د مسلمانانو نه موقع خطا نشي او یا په کوم مسلمان باندې غفلت را نشي. نو د اختر متعلق یو څو خبرې وړاندې کول غواړو. کله مو تاسو له جون راکو الله د خپل دین لپاره خیسته حیات طیبه مو تاسو سره نصیب کړي. نو بیا به د اختر نه بعد ان شاء الله د منځ متعلق مسئله بیانېږي. زمورونو یو د اختر آداب دي چې هغه آداب به مسلمان عملی کوي. او دویم نمبر په اختر کې او د اختر متعلق یو دور زمخ کې یا ورسته د ډیرو انسانانو خود ساخته اعمال دي چې د ځان له پکې جوړ کړی دي چې هغه ته بدعات ویل کېږي. د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم خلاف ورته ویل کېږي. په دغه اعمال به یو بحث کوو چې دا کار پکې نه دی کول پکار، دا پکې نه دی کول پکار، دا پکې نه دی کول پکار. او دریم بحث به مختصر په اخیر د خطبه کې ان شاء الله د اضحیه متعلقه مسائل چې مسلمان کومه طریقه باندې اضحیه وکي، اختر وکي، او د کوم صفات ولا حیوان حلال کی او ذبح کی. اولینه خبره ده زما خو ګورونو چې اختر څه ته ویل کېږي. عربی کې ورته عید ویل کېږي. عید د عود د ماخوذ دی د راګرځېدلو نه، یعود راواپس کېږي او راګرځي، ویتکرر بار بار راګرځي، مکرریږي، پتا راواپس کوي، پتا را مکرر کوي. بما انعم الله عليك وعلينا، هغه څه چې الله پتا نعمت کړل په مونږه کړل دا خبري واپس کوي. د مثال په تور الہ العالمین مونږ تاسو له فرصت وخت را کړی دی. د دې کال نه تر بل کال پورې د ژوندۍ د لدر کړل او اعمال اسلامی درنه ادا کړل او توفیق د طاعت در لدر کو. وړه اختر نمخ کې روزه راغله، دا روزه دی ونی ولا او میش د رمضان تمام شو، صدقه الفطر دی ورکو. اوس یو د شکرې مونږ کول پکار دی وړو کې اختر. بیدرت الله رب العزت د شوال میش نصیب کړل او ذوالقعده درته نصیب کړل او لس ورځې د ذوالحجې درته نصیب کړلې. او په دې کې الله رب العزت ډېرو مسلمانانو له د حج کولو توفیق ورکو او دارنګې مال یې دله درکړی دی او هغه مال کې د الله دپاره ورکړه پکار د اضحیه او مناسک او عبادات دا دې ادا کول. نو د دې یو شکرې مونځ او دارنګې د الله سره یو علاقه جوړول پکار دي. لوی اختر مونځ په تا باندې هغه د الله نعمتونه واپس کوي. بیا درته کال نصیب شي او بیا پکې اختر راشي او بیا درته کال نصیب شي او بیا پکې اختر راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړلو مدینې ته، نو اول منځ سیرت ولا لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د واړه اختر هلته وکړو. و دومره خبره و چې په دغه علاقه کې دوه اخترې وي
چې یو اختر وو د نوروز په نامه باندې چې پر فارسی لفظ ده او عربان را ولګېدل وایي په یا بدل که نیروز ورته وایي. نوروز دا کله چې نمر نقل شي برج د حمل ته او د حمل په برج کې اول ورځ باندې نمر را واوړي لکه د حمل میاشتې اولنۍ ورځ راشي، نو دی خلکو به دی ورځې ته خوشحالي کول او اختر به پکې مناوه او خوشحالۍ او مستۍ به کولې. دویم اختر د دې خلکو سره چې د بېدینه خلکو مجوسو هغې نوم مهرجان چې فارسی کې به ورته مهرکان ویله او دا یې په دې ورځ باندې مناوه کله به چې نمر برج د میزان کې واقع شي نو د دې اختر د ورځې خوشحالي به مناو کړله او دا به جوړه کړله او یو څه شی به کول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې له راغه انس رضی الله عنه فرمایي نو خلکو ته ویل چې هی خلکو تاسو له الله رب العزت د دې باطل پرستو او د مشرکانو د کافرانو د اخترونو په مقابله کې دوه اختره درکړل. یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ورلکه خود عید الفطر وړوکی اختر او د دویم نوم کې خود عید الاضحى لوی اختر چې په هغه کې حلاله کې کیږي اضحیه کیږي. د دې حدیث د لاندې محدثینو ډېرې غټې شرح کړلې، خلاصې دا ده چې د مسلمان سره به ماسوا د دوه اخترونه بل اختر نه وړوکی اختر به تیرهی خوشحالی به حاصله او لوی اختر به تیرهی او خوشحالی به حاصله. د دې په مقابله کې به د ټولو غیر مسلمو د کفارو د اهل کتابو د مجوسو اخترونو کې نه شرکت کوي، نه به پکې برخه اخلي او نه به ولا خواله ورځي او نه به ورله هدیه ورکوي، نه به ورله پیسې ورکوي، نه به پکې وریجې پخوي، نه به پکې شربت جوړوي، نه به بل یو نیک عمل ان دې ورځې د اختر د کفارو پسې تړلی نه کوي، هېڅ شی به نه کوي. د انګریزانو اختر به نه مناوه، کرسمس اختر چې ورته وایي دوی وایي نن کرسمس دی. مهرجان اختر به نه مناوه، نه به جوړوي ورسره. نوروز اختر به نه کوي، دا حرام شو. لنډه به کو خلاصه د فقه حنفي په کتابونو کې ډیره زورناکه فتوا ده هر هغه څوک چې راولګېده د کافرانو په اختر کې یو انډم هدیه کړله نو کفر بالله، په الله کافر شو. دا ډیر عظیمه مسله ده چې د مسلمانانو په مونږ حق ده، نو ځکه په صفا الفاظ وي استاد په مونږ حق ده. هر هغه څوک چې جلال آباد کې د سیکانو د هندوانو په اختر کې ورغه په چوکۍ وسره کېناست او خوشاله شو چې دا ښه کار دی، دا خو د خوشحالۍ ورځ ده، دا مټۍ خوړل پکار دي، دا ځلوبۍ خوړل پکار دي، دا حق دی. هدیه ورته ورکړله، دکان کې ورسره چانده وکړه چې ورشئ ځان له پې کرسۍ والی، ترپال پې والی او شی پې والی. دا د الله رب العزت په دې دین باندې کافر شوی دی. کوم اختر چې الله رب العزت را لېږلي دي، الله دې موږ تاسو وساتي. بس لنډه فتوا خبره په خلاصه کړو. مونږ تاسو به د هیڅ یو غیر مسلمو په اخترو کې برخه نه اخلو. دا د هغوی مبارک شه کافر دی او د الله نه خلاف کار کوي. مونږ به ورسره څه نه کوو، ملګرتوب نه کوو، رضا به نه ښکاره کوو، مجلس کې به ورسره کینو به هم نه. ولې که کېناستلې نو کافرانو ډله دې غټه کړله. که ته ورسره عقیدتاً ملګری م نه، هدیه م نه ورکوې، بل څه م نه ورکوې، خو جماعت خو دې وله غټ که که نه، دقه ګناه دی. بس دی چې دا د مسلمانانو په مقابله کې ته راولګېدلې او د کفارو جماعت دې غټ کړ، دا د ډېر غټ نقصان وکړو، په ضرر کې دې ځان واقع کړ. دې خبرې باندې به بس کړو. دویم لنډه خبره،
د کافرو اختر نه دي، خو مسلمانانو حکومتونو او د مسلمانانو جماعتونو مسلمانانو په خپل منځ کې د خوشحالۍ ورځې ښودلې دي اخترونه. دا مناول دا جوړولم بدعت دي. مثلا په دې ورځ پلانکې باچا شو، دا ورځ منځو اختر دې چوټي شو، په دې ورځ د باچاۍ نه غورځېدلې، په دې ورځ روسانو کوتتا کړې و، په دې ورځ افغانستان آزاد شو. یوم الله عیش یوم جشن دی، بس ازادي ده. دسې ورځې د دې اخترونو په مقابله کې په دې ورځ پلانکې مړ دی. مونږ په پاکستان کې ټوغې کولې، په دې ورځ کې د قائد اعظم څپلش کېدلې و، نو بس ازادي شو. پر رجالو پورې به د خوشحالۍ ورځ نه تړل کېږي، پر رجالو سړو پورې به د خفګان ورځ نه تړل کېږي. نه به د چا د وجه نه مونږه عبادت چوټي کوو، نه به د چا د وجه نه مونږه عبادتو کې زیادت راولو، نه به مونږه یو وخت د خوشحالۍ او د اختر د پاره د ځان نه جوړو، او نه به هغه وخت د خوشحالۍ چې الله او رسول مقرر کړی دی د ځان نه بدلو، نه به ځان نه وخت تعین کې، او نه به هغه معین وخت چې الله او رسول یې ښودلی دی بدلی به نه. دا خبره یاد لرئ. د دې وجه نه اله العالمین د زمونږ او ستاسو په دې ملک او د نورو مسلمانانو په ملکونو کې دا کومې ورځې چې د چوټیانو دي او د اخترونو دي، لکه زه به توایم یوم مزدور، پوهېږې که نه، یوم العمال د مزدورانو ورځ ده، وایي چوټي شي، بس عیش معاش کوي، خوشحالۍ نه اختر ته جوړ کړي. یوم دیقان د دیقانانو ورځ ده، یوم پلانکې یوم پلانکې. تاسو ته پته لګي خپله په معلوماتو کې، ځکه وخت کم دی، موږ مقصودونه ډېر دی. دا ټول هغه څه چې مسلمانانو د ځان نه جوړ کړي دي د الله او د رسول د اختر د مقابلې دپاره، دا حرام دي ورونو، دا بدعات دي چې وروسته به زه په بدعاتو کې وشمارم لفظاً زر زر انشاءالله. اوس مهم مقصود، کله چې دا ورځ الله موږ او تاسو دپاره د اختر را کړې ده، سورة فجر آیت مولستو ولیال عشر، الله په دغه لسو شپو باندې قسم کوي د ذوالحجې د اولنۍ لسې ورځې چې ان شاء الله العزیز که نن نه هیشتي او سبا مثلا دا میاشت د 30 ته پوره نشي. نن چا میاشت لیدل ده؟ تاسو چا لیدلې ده؟ ښځه چې نه ده لیدل شوې، کېدی شي چې نن یې نور ویسي، سبا اول د دې بلې میاشتې شي، که اول نشي خو د دې به 30مه راشي. نو د دغې نه وروسته شروع شي دا 10 ورځې. الله رب العزت د عظمت او د قدر د دې ورځو نه په دې ورځو باندې قسم خوري، ولیال عشر، زما دې په هغه 10 شپو باندې قسم وي. حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، وایي په دې 10 ورځو کې داسې ورځې نشته دی چې العمل الصالح فیهن احب الی الله، چې نیک عمل پکې الله ته ډیر محبوب ترینی د دغه 10 ورځو نه. چا ورته ویل دا الله رسوله جهاد په سبیل الله غوړه نه ویا هغه هم دې غوړه نه ده. یو سړی جهاد کوي، بل سړی مونځ کوي، په دې کې صدقه ورکوي، هغه هم دې غوړه نه ده، دې مانځنه ویا نه ده. مګر هغه سړی چې د الله لار کې وتلی دی، اسمانې سور دی او مال یې ځان سره وړلی او ځان یې موړی دی، نه مال کور ته راغی او نه ځان کور ته راغی او نه اس کور ته راغی، دقه سړی ته مجاهد وي افضل. دومره بهتره ورځې دي زما ورونو، دا په عبادت ډکې کوي، دا ورځې دا په طاعت باندې ډکې کوي، دا د الله په خبره منلو باندې ډکې کوي. چېرته دنه دا ورځې بې ځایه تېرې نه شي. بهترین ورځې د دې ورځو نور دغه نه ذکر کوو فضیلت. دا یو حدیث پکې بس دی چې پیغمبر علیه السلام وایي داسې ورځې نشته دی چې الله رب العزت ته په دې کې عمل نیک غوره د دې 10 ورځو نه، په دې کې ډېر غوره دی. یا د الله رسوله جهاد په سبیل الله هم د نور اعمال غوره دي، ویا او ته غوره دي، خو لکن د هغه مجاهد جهاد به غوره چې ځان مال اس باندې سور تل دې تور او سره ده، نه ځان واپس شو، نه تور واپس شو، نه اس واپس شو. اول تکي شهید شو او وجل شو د الله لاره کې، او مال تور ولا چا واغسل کوپار واغسل. دغه انسان غوره دی، نور د عام خلکو عمل به غوره په دې ورځو کې. مونږ تاسو لم په دې کې نیک عمل کول پکار دي. په دې کې یو ورځ ورونو عرفه راځي چې ورستو به حدیث مونږ وو چې په دې کې عمل روزه نیول د 2 کلونو ګناهونه معاف کوي، د تیر شي او د روان کار. دا ناشنا ورځ دي، ګوره چرته د غلطي تیرې نشي.
نو هر کله چې دا یو عبادت را روان دی نو زمونږ د اختر د کفارو د اختر فرق څه شی دی؟ او تم مټی راوړې او خوري او غیم راوړي هغه مبارکي وي یو بل ته تیم ورته وي هغه خوشاله تم خوشاله نو فرق څه شي؟ جواب فرق دا دی زما اختر د دین د فائدو او د دنیا د فائدو نه ډک دی او دا وی یوازې دنیوي فائدہ ده بس زما دینی کارم دی دا او دنیوي کار مم دی عادت مم دی او عبادت مم دی زم خوشاله شم په والله مم په خوشاله ده زم په خوشاله زما رسولم په خوشاله ده زه په دنیا کې په ماړی کې مو خوشاله کې آبادی کې مو جنت لم په زما دا دسي اختر دی چې مونږ له الله او رسول خوښ کړی دی او دوی په خپل یو کوم مشر کې نه سره دی غي جوړ کړی دی زمونږ الله او رسول د تمام خلقو د مشرانو نس شری غوړه دی او لایق دی چې عبادت دی او د اطاعت دی او شی د الله عبادت او د پیغمبر تابعداري لایق دی زموږ نو ځکه زمونږ اختر د ټولو کفارو د اختر نه بدل دی مونږ پکې عادتم کو سیدا خدای زمونږ عادت شارع له مقرر کړی دی نو عبادت دی فائدہ دنیویم پکې ده فائدہ اخرویم پکې ده دنیا مين په خیسه د آخرت مين په خیسه ده دا د چا په مړینه نه ده جوړ شوی دا د چا د ژوندون د وجنه نه ده جوړ شوی نو آداب د دې اخترونو بدای د وړو کې اخترم سره شریک ذکر کوو د لوی اخترم سره ذکر کوو اولنې ادب بدای زمورونو کله چې الله سورې د ذوالحجې راغله نو راجح ده چې هغه څوک اراده د اختر کول لري نو دا انسان دی یختان نه کمای او نوکان دی نه غوڅي د عموم د روایتونو دا مسر معلومیږي چې فقط یو مسلمان د حجاج سره د حاجیانو سره ځان مشابه کولم وکړ هغه یې یختان نه غوڅي یو متروین ورسته اتم د ذوالحجه منی چوزي او دارنګي مخکنه کې حرام کړي به هغه وخت نه غوڅي او نوکان نه غوڅي نو تبم اختان او نوکان نه لبریت بنوي سر اختان بنو وړ کې زیرناف اختان بنه کټ کې نوکان بنو غوڅي بس دسه ورته احرام په حالت کې ژوندۍ به تیرې پدې کې فائدہ څه ده پدې کې فائدہ ده چې د الله سورې په عبادتو باندې ډکول الله او رسول غوښتلې دي ستا په نوک زسه کوم او ستا په یخته دا نوک نه غوڅول دا یختان نه غوڅول دا بریت ببرواله دا یختانو ببرواله دا د ځان ببرواله دا به تاسو وقتن په وقتن استاغ رجع استاد بدو اعمالنا بندول ساتو حتى تمخيته کې چې ګوره حاجیان التا فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج هغه جنگ نه کوي کنځل نه کوي فسق نه کوي اوران کار نه کوي هر منځ قیمتي کول غواړي یو منځ یو په یو لاک باندې جوړول غواړي حرام تزي او داسې طاعات کې ایثار دی وسه الله ته سرتور سر ګرځي نو دغه څه تم ګوره دی ورځو کې عبادت وکړ نو دا نه خېدي زستاسو په تعبیر یم دا نه خې شته د پاره چې تا به د لږ ورځو کې بار بار د الله طاعت ترا ګرځي کنه نور شریعت خو نو غوڅ کا دی ورځو کې ته وې نو پرې ده سوچم شته خبره مې کنه شریعت وې چې بریت وې دی ورځو کې وې وسې پرې ده لږ ورځي انده کنه خدای د پاره چې تا ته یو مذکره شي طاعت ته راکش کی نو راجح ده دا هغه چا په باب کې ډیره لازم او ضروری ده چې اختر کوي او چې څوک اختر نه کوي مثلا دا وې د پرم جائز ده مستحب ده کنه کان غوڅ نه کړل بریتیان ونوال په دې له سورته کې دا بوله غوړای حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ام سلمہ رضی الله عنها نه روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا دخل العشر کله چې د الله سورې د ذوالحجې داخل شي واراد بعضكم ان يضحي او غواړي یو کس تاسو نه چې اضحیه وکي نو دا د نمسکې من شعره د خپل یختانونه او د سرمن شیء اڅ شي بعض روایتو کې سره راغلو چې فلا ياخذن شعرا يختدي ناخلي ولا يقلمن ظفرا او نقد نغصي نو دا یو خبره شوله دویم ادب بدای زمورونو چې په دې ورځو کې عمل صالح الله ته ډیر خوښ دی وان العمل في هذه الايام افضل من الجهاد في سبيل الله په دې کې نیک عمل د جهاد په سبیل الله نه غوړه ده مگر هغه سره الا رجل
احرق دمه وعقر جواده مگر هغه سړی چې د الله په لاره کې وینم توی شو او هغه اسم زخمی شو او کور ته هیڅ را نغلل دغه انسان به افضل د عام خلقو د اعمالونه. دریم نمبر په دې لس ورځو کې زما ورونو ادب دا چې سړی د عرفه روزه ونیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په اړه کې ویلو صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل والسنة التي بعده. دا عرفه روزه په الله مې دا عقیده لرم د الله د ذات نه چې په دې باندې به یو کال تیر شوی یو کال راتلونکي روزه وبخین دا ګناهونه انسان ته وبخي. او د عاشورا روزه چې دا د محرم لسمه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبل غبد یو کال تیر شوی ګناهونه الله په دې تورجي درته پاک وکړي. د دې مسلې حاجیان مستثنا دي. فائدہ کوم حاجیان چې حج لتل دي هغه به د عرفه روزه نه نسی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په محضر د ملګرو کې د ملګرو مخې ته شو دوسکل بخاری کې راغلي دي انه علیه الصلاة والسلام نبی سلام چې شرب لبنا یوم عرفه بعرفه شو دوی وسکل پورز د عرفه کې د عرفه په غرب باندې د پاس نو ګور رسول الله سلام د ملګرو مخې ته شو دسکلي دي. نو حجاج حاجیان به د عرفه روزه نه نسی او نور انسانان به چې حاجیان نه دي زمونږ اساسو په شان دي بیماران نه دي خوندان د عذر نه دي په سفر نه دي او مشکل ورته نه ده نو دا روزه دیونی چې الله ول دوه کالو ګناهونه معاف کړي. سلورم ادب د اخترونو دا ده چې په واړه اختر کې د مانځنه مخ کې به خوراک کې او په لوی اختر کې به د مانځنه ورستو خوراک کې. د کې لنډه فائدہ په واړه اختر کې به د مانځنه مخ کې زکه خوراک کې اختر مونږ یادو ښه د اختر د مانځنه مخ کې به خوراک زکه کې چې د دینه بل سار ته روزه وي بل پرون سار چیو ته روزه وي نن سار به روزه ماته کې ډوړی به وخوري چې داستا حالت د هغه روزي فرضي سره مشابه نشي. هغه مشابهت ختم کا د الله نعمت د در باندې نن د خوراکونو خوړل وې خوره د اول نه. او د لوی اختر په ورځ باندې با د اختر د مانځنه ورستو سره خوراک کوي. په دې کې راجح ده څوک چې اضحیه لري ناغه د صبر کې چې د خپل اضحیه نه وخوري. روایتو کې بالکل تصریح راغلی ده چې د اضحیه نه وخوري د څوک وخت مورونو برکتی دي الله ولا یو شان ور کړی دی برکت والا غوخه دي. اضحیه غوخه کې الله برکت اچولای دی. عقیقه په غوخه کې الله رب عزت برکت اچولای دی. عقیقه کې ډیر خیر او برکت دی. عقیقه غوخه وخوري ملګری چې تویل عقیقه دعوت نه مې پریدا لاش هغه کې خیر ده کې دي چې الله دې مرزونه سره ختم کړي. او د اضحیه غوخه چې د ډیره برکت د په اخلاص باندې د الله لپاره یو هدیه ده د الله لپاره ورکړه. نو په دې ورځ باندې هم نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې لکه د اوړه اختر مخ کې تاسو خوراک وکړئ د مانځنه او د لوی اختر د مانځنه وروسته خوراک وکړئ. دواړه اختر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا څه شي خوړل؟ طاق کجوري به خوړلې 3 او 5 او 7 3 یا 5 یا و د دریو نه کم خوړل شي یو دونه زيت خوړل شي صح حاجت دی او ته طاق بخوري وي ترن به خوړلې طاق به خوړل طاق تاسو مې وای کنه جفت او طاق نو طاق به استعمال اوله دا به خوړل دا ولي وجه دا د معده تشپات شي د نو کجورم یو برکتی شي او دا چې کله تشي معده له ورغله نو د معدي مرزونو سره الله پاک ختمي. که اوس سړي سره کجوري نشته نو څه به کوي او به وسکي لکه څنګه چې روجمات کې کجورو مې روجمات ول پکارو حالت دولګه کې ورتلله او به نشته دا کجوره نشته نو او به اخرى هغه به ډیر طاهر شه دي او د معده لپاره مناسب شه دي چې بوش په نه چې نقصان وته نه جوړي ترڅو چې سړی زیاتې ونسکي. اوس د لوی اختر په ورځ باندې د لوی اختر مانځه پرې دا روزه واجب نه ده چې خامخا سړی خپل بندي کچا خوراکو کو جائز ده خو مستحب ده د اولاد ده چې سړی دی لوی اختر مانځه پورې خوراکونه کوي. نو ما ویل چا د پر ډیره ضرور ده چې اضحیه لري او په خپل اضحیه نه خوراکو کوي. یو عام مسلمان دی اضحیه نشته دا متپته نشه چې مال بغوخه د اضحیه گاونډي کله راوړي
هغه بالکل خپل خوراک کولای شي ځان دې موړ کې بس کچا ولا ور کړل ډیره خره ودی خوري کچا ور نه کړل نو دسه خو نه ده چې دا بناستي ولګه به تیرې په ځان باندې رسول الله سلام دا قید چې روزي نه دی خوري دا موږ تاسو دا تعلیم راکې او دا خودنه راته کوي دا روزي نیول کوم وخت پورې شو مانځ پورې شو کو اضحیه پورې شو موږ ول راجح دا چې دا د اختری پورې ده چې اختر دی او شو غوخه تراوته نو به خوري په دې کې دومره یو ټکی ویل مقصود دی روایت د بهقي کې راغلی دی چې د نبی سلام مبارک راغلی چې فیاکل من اضحیته د خپل اضحیه نه به وخړله وکانه اذا رجع کله چې نبی سلام را واپس شو اکل من کبد اضحیته د جګر د اضحیه نه به وخړله تاسو ته پته ده ذره وزي څه شی وته ویل کېږي هغه د نظام ته اینا زړه او پپوسان او توره دا روزي زرزر خلق مېده کی دغه چراو باسي زر روزي به ورستو ټکولي ورستو چرمنو مرمنو خبري یو د مېده کولو د تقسیمونو خبري دا زر روزي نو اغه نه به وخړلا نو د دې نه معلومیږي چې اوله حساب مېده ته د دې دوزهي جزارته کچا غوخه راوش کولم خړل شي خام غوخه خړل جایز دي یو سره په خپل معده باندې دغه لري لا اعتماد لري چې ماته مشکل نه پیدا کیږي دغه ستې غوخه راوش کې ودو جوړي خوندول تیر کې غره تیر کې غینه دی وخوري ډیر خلک د مایللی د لمنه دومره واز د غوڅه کې بس شروع یې فرق پنه کوي نو خپل طبيعت موافق کنه شي بس پوري په حق وی خوره خو دې کې به مونږ ته د شریعت راته ویل دې کې خیر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه جګر نه وخړلا نو حدیث په دې دلیل دی چې سنت دا چې سره په اختر کې د مانځنه مخکې خوراکو کې واړه اختر کې په لوی اختر کې د مانځنه وروسته خوراکو کې شپږم ادب دا زما خو ګورونو چې د لوی اختر په ورځ باندې مونږ وختي وکړل شي واړه اختر په ورځ باندې مونږ لګ وروسته وشي په دې کې څه فائدہ ده حکمت په دې کې ده چې په لوی اختر کې د خلکو سره د وضحیه د علاوه تشویش شي چې دا خو مال له څنګه بکیږي چرته به لاله مو دا څنګه به وشي دا قصه وسره نو هغه کته الته ایثار کې او چې وګړه خطبه کوم نو هغه ذهن مشوش ته فائدہ نه لري هر چې وړو کې اختر دینه دینه شاته دی انسان سره ما سوا د دینه چې چرته سره رحمی وکي خپلوان کړل شي یا چاته چیرې او بس یا چانه چې وخوري دینه ما سوا بل کوم غټ عمل نشته چې نشته نو هغه کې لک تاخير سنت او په لوی اختر کې خورستو یو غټ عمل دی چې هغه یو عبادت د اختری سر ته رسول دی دی وجنه محمد عربي صلی الله علیه وسلم د لوی اختر مخ کې کولو په احادیثو کې لنډ الفاظ راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اخترونو منځونه کول کله به چې د انور راختل او قید رمحین او رمحین په اندازه د یو نیزه یا د دوه نیزو دومره به چراوچت شو او تشبه به ختم شو د عبادت کوونکو د شیطان سره ځکه شیطان تل یې مشرق کې ولاړی چې په ساده تعبیر ویم او د اخکری د سینیولي چې دا نور په دې غره باندې کنداو باندې راوړي او راخکاره کیږي نو بعضی مسلمانان د پاتېږي دی وخت کې سستی منځ کوي او څوک خلک د دغه وخت عبادت کوي نو به وای دا خلک زما عبادت کوي نو مونږ ته پیغمبر ویل چې دا نور بره خطلې قید رمحین او رمحین په مقدار د یو نیزه او د دوه نیزونو بیا تاسو به عبادت کوئ بیا تاسو منځ کوئ دین ورستو به دواره منځ کوئ اوس دا رسته کول حرام نه دي خو خلاف اولاد د رسول الله طریقې متابعت پکې نشته کفر دی نه دی کړي خو تا د خپل پیغمبر محبت په ځړ کې کم کړي دی په دې تعبیر به ان شاء الله پوهیږئ تاسو کفر دیونه کو کړه دې رسته کو سخت وخت ګرځي رسته کو خدمت غرمه شوله زوال نه مخ کې دیو کفر ونش لکن تا د خپل پیغمبر د طریقې محبت د ځړ نه استله دومره مونږ ویل شو بس نو موږ ځکه کوشش کوو ان شاء الله العزیز چې وختن په وختن دا ټیم هغه صحیح سنت هغه افضل وخت ته چلیږي تاسو ان شاء الله موافق یاست کنه ورو به د خپل عادت د الله او د رسول تابع کوو الله او رسول به د خپل عادت نه تابع کوو ان شاء الله العزیز دا زما معزمي او تاسو معزمي نو دا به بل ادب د زما ورونو چې په لوی اختر کې وختي وتل او په واړه اختر کې په قلاره وتل په دې کې دوه یو ناشنا عملم دی کنه واړه اختر مونږ ولې مونږ رسته کوو د دې لپاره چې د صدقه الفطر د ایستلو لپاره د مسلمان سره وخت زیات شي
صدقه الفطر سرسایه چوته ویل کیږي د سار مانځنه رستو د دې اختر د مانځنه مخکې ورکول پکار دي کچا یو ورځ مخکې ورکړل جایز کچا یو نیم ورځ مخکې ورکړل جایز کچا 2 ورځې مخکې ورکړل جایز لکن غوړه وخت کم یو دی قبل الخروج الى صلاه العيد د اختر د مانځنه چې مخکې ورکړي صدقه الفطر دا افضل ده نبی صلی الله علیه وسلم ویلو اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم دا مسکینان د سوال کولو نه د یو د بل په کور په ګرځیدلو باندې په دې ورځ کې بند کړي ځکه هغه مسکین دې کته ول جمعه مخکې ورکړل به وخري غټل چټل یو شان دش نو دې ورځ به بیناسي سوال وکړي نو په دې ورځ ول د خپل سرسایه ورکا د طعام ول ورکا چې کټوي کې څه پیدا شي او بچی په راجم شي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې په هذا اليوم ور دي ټکی ته وګورئ موږ ځکه دې ته راجح ویل دی غوړه متویل چې په دې وخت کې ورکول غوړو نو مونږ روسته کوته چې مسلمان سره د صدقه الفطر د ورکول وخت اضافه شي لوی اختر مونږ ولې مخکې شو مسلمان بل صدقه کوي او دا غینه غټه صدقه کوي دا غي وخت اضافه کول پکار دي نو مونږ مخکې کو د دې لپاره چې د دې اعلی کې وخت زیات شي په شي به اوس کې پوانه شي ان شاء الله دا ځکه زمونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د منځونو مخکې کول رسته کول کوي ساده سړي ذهن دا مسله راځي دا څنګه خوشاله چې کله یو منځیو کو کله بل مزبل ځکه کو دا ولې نو مونږه ساده پښتو کې تاسو پوي کړل د الله فضل او توفیق چې دا شریعت سره د هر یو حکم نشاط یو حکمت یو مقصدی یو د کامیابی فکر در لکړه چې دا مسلمان کامیاب شي کله اختر واړه اختر منځم در منی مخ کې وکما هیڅ سبب صدقه الفطر د نفاتش یو سړی نه صدقه الفطر پاتې شول څه وخت به ورکړي مونږ تی وش اختر منځو شو صدقه الفطر نه ورکړ سرسایه ورکې به کنه به ورکې یو مسله چې ورکې نو کله به ورکې دویمه مسله چې ورکړل نو آیا صدقه الفطر ادا شو کا ادا نشو مونږه زما ورونو په منبر مسله شروع کړل کندل ته وعظ پکارو د الله او د رسول خبرې پکارو چې سړی ویریږي خو مونږ نه خبرې مونږ نه دین ډیر لري دی نو ځکه د دې مسلو غم راغستلی چې زمونږ د مسلمانانو ورونو صحیح رشد او هدایت وشي دا درې مسلې نقد ما وکړي کله تاسو څنګه نیول یو سړی اغواړه اختر منځو کو صدقه الفطر نه دی ورکړي ورکې به کنه به ورکې اوس مفتی د ضرورت شته کنه شته دویمه مسله چې ورکې نو کله به ورکې دریمه مسله چې د مانځنه ورستو ورکړه غاړه آزاد شو آزاد نشو څومره نشنا مسله نه حل کوم دقه سي پرېدم خو تاسو پته ولګي چې ضرورت شته ده اهل علم ته ضرورت شته مسلو ته ضرورت شته مسلمان په یولو ته ضرورت شته مونږ ځکه دا مسلې په دې منبر باندې بیانو به هر حال نو د لوی اختر مونږ ځکه مخکې شو چې تاسو ورسره صدقې د کول وخت زیات شي د واړه اختر مونږ ځکه ورسره چې تاسو مخکې د صدقې د ورکول وخت زیات شي الته مخکې صدقه و دلته ورسره صدقه ده دلته حیوان علالول دي الله دې موږ تاسو ټول قبول کړي وم ادب د اخترونو دار زمورونو چې سره بره لګيږي ويستحب أن يلبس ثيابا جديدة أو غسيلة كما أخرجه البخاري رحمه الله امام البخاري مولا باب می خدل ده چې باب د بیان د اخترونو کې او دارنګ په اخترونو کې ځان خسته کول نو په دې وخت کې بسړی نوې جامې غوندي کوي او مسلمان وي ما سره نوې جامې نشته نو به دی وینځي زړې پاکي واغوندي و دینځي واغې کې دلاټ شي اتر متر دی ولګي دا یادب ده جماعت د مسلمانانو به خیسته ښکارش مسلمانان به د کفارو په مقابله کې غوړ معلوم شي کلی به معلوم شي عمر رضی الله عنه یو جبه د رخم واغسله رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړ وای دامه راوړل چې د اختر کې بزان خیسته کی هغه او د رخم وا هغه ول دا خود هغه چا جبه ده لباس ته چې د غوی د لپاره په آخرت کې برخه نشته منه دا ور ولا لباس ته په دنیا کې بدا نه غوندل کېږي نر به نه غوندي به ډیر وخت بعد نبی سلام د قصد رخمو یو جبه عمر رضی الله عنه ته هدیه کړل هغه ولید الله رسول څنګه هغه لباس راکې چې هغه و د پاره په قیامت کې برخه نشته وای ما نه درکړې دي د پرچته واغوندي بلکې کور کې بچته مصرف کې زنانه به استعمال کوي په بل حاجت کې راولې نو ګور دي چې رسول الله سلام د عمر رضی الله یو خبره تایید کو یو په واپس کړله رخموالی جامه نه اغوستل دای په واپس کړل چې زین نه غوندم لکن دا اختر تخلا او دا لباس راول د پاره د خلا دای نه درت کړي چې اختر ته مونږ خلا نه کو ذهن واغسله دای په نه درت کړي او د رسول الله سلام بل جبه او په احادیثو کې صحیح راغلي دي چې رسول الله سلام د پاره یو جبه او چپن و او هغه به غسله للوفود وليوم الجمعه والاعياد
د وفدونو لپاره به غوندله چې کله به د لرې نه خلک راتلل ایمانونه به قبلول دعوت به کو د نصاراو جماعتونه به راتلل مناظرو له بحثونو له او جمعوت به اغوستله الله دا سنت زمونږ اساسو په دې علاقو کې رواج کړي د پیغمبر طریقه او اخترونو ته به اغوستله نو دې کې ځان خسته کول پکار دي او چا څومره وسو پاغه من تاسو مکلف یاستئ اتم نمبر ادب دا د زمورونو چې اختر ته غسل کول د مستحباتنا اهل علم شمارل دي او دارنګي نهم نمبر ادب دا ده چې د اختر منځ وکيږي بغیر د اذان او دارنګي د اقامت نه د اذان اقامت نشته د څوک چې کینو دا د خلکو بدعات دي او ورستو شروع شو به دا مسلې چاو کړل امام بخاری مولا روایت راول امام ابو داود رحمه الله د عبد الله ابن عباس نه فرمای شهدت العيد مع رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د اختر منځ ته حاضر شوم په دغه روایت کې سره دا سره راغلي دي ولم يذكر اذان ولا اقامه د اختر ټول کیفیت ذکر ک او د اذان او د اقامت تذکره پکې ونه کړله لسمه مساله د اختر خطبه ته کې نسل د آداب ندي لکن تلل او کې نسل دواړه جائز دي د اختر خطبه ته لکن د نظم د وجنه د خلقو د اتفاق د وجنه او خیر ډیرېدلو د وجنه کې نسل ډیر افضل دی په نسبت د تللو باندې په دې کې د اذان او دارنګ د اقامت څخه بحث ونک رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په خپل کړه ان نخطب موږ خطبه بیانو ومن احب ان يجلس للخطبه فليجلس چا چې خوخه چې خطبه تکینه کی دي نه چا چې خوخه چې زین لاړ شي یو لسم نمبر ادب دا ده چې د اختر د منځنه ورستو با انسانان ټول انتظار امام ته نه کوي چې په جمع راته دعا وکا بلکې کڅوک دی حالت کې په جمع دعا کوي نو دا د آدابونه نشو بیا دا د بدعات او د خلقو نشو ځان نه جوړ کړي خبره ده چې لکه یو ملار نشي اجتماعي دعا وکيږي دا وازونه کول نه دي پکار زموږ استاد پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم بنکول ائمه اربعو بنکول خیر القرون کې دا کار نه شوی غره درې پیړۍ چې پاغوی اعتماد کې د زمورونو دا باغوی نه کو دا ورسو چې دروغ شروع شو فاسقان خلق پیدا شو بیکار خلق پیدا شو مبتدعين پیدا شو د الله او رسول دین خرڅون کې پیدا شو د خپل خواهش تابعدار پیدا شو به دا مسله راووتلې هغه غورو پیړو کې دا خبره نه وي دولسم نمبر زمورونو دا ده چې راجح ده چې سره په اختر کې لاسونه په الله اکبر سره اوچت نکي به الله اکبر ویل کیږي به الله اکبر ویل کیږي په دې کې لاسونه موچته وي دا راجح او غوړه خبره ده ډېر لسمه ده چې د امام د لپاره دا مستحب ده فقط امام د لپاره چې په دقه سي ډاګه کې اضحیه وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دقه سي په ډاګه کې اضحیه کوله ولی به کوي ورونو فائدہ ده چې امام عالم دی د قران او د سنت علم وسره ده او شرعي ذبح او حلاله ورته معلومه ده او هغه ذکر شرعي چې د حلاله کې په وخت کې وته ویل کیږي هغه ورته معلوم ده او د حلاله کې کیفیت ورته معلوم ده او کوم ترته چې د حیوان مخ ګرځول کیږي هغه ورته معلوم ده نو د مسلمانانو محضر کې بدا خپل وضحيه الاله کی چې هغه ته تعلیم ازدکی هغه ته ذکرو کې اولاد شي په خپل کورونو کې بیا خپل وضحيه الاله کی لکه ورسته به مسله راشي ان شاء الله نو د دې پر دا سنت ده چې امام بالته خپل اوزحیه علی څلورم نمبر ادب دا ده السنت متویوا چې سره خپل اوزحیه په خپل علاله کې کوډيري دي نو وکیل پکې نیول جایز دي صحیح سنت دا ده چې په خپل علاله کې نری خپل علاله کې او زنانه دي کنه اورته چې وړو مور راشه او حیوان وتراتمله خپونه وتوتړي زید حلاله کې وتوخه ذکر وتوخه چې وایي چې بسم الله الله اکبر او دقه زمونه چاړه راکاګه دې کې اجر زیات دی کوئی سره ضعیف دی د زړه قلبي بیماری لري لکه هارت اٹیک وته کیږي او بل شی دی طریقه وته معلومه نه ده جرأت نشي کوله وکالت بالکل جایز دی به بچاته حکم کی چې دا زما سره نه لاله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل هدايا اعلی کړل اعلی کړل تر اویا او پورې 70 بدنه هغه نورستي علي رضی الله عنه ته ویل دا ما بعد چې دا دیش دانی د زمانه تر نه اعلی نو هغه باقی دیر شو هغه اعلی کړل
دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملو دو صحابه کرامو دا عملو د رسول الله په میدان کې علاله کا وکړه ټول صحابه کرامو په کورونو کې چې کوم ځای او تاسانو باغې کې وکړه خو ټول صحابه کرامو د مصلی نه راوړله نو راجح حدا شو امام دی ته علاله کا وکي نور مسلمانان د خوارشي په خپل ځایونو کې دی علاله مونږ دا ولي ویل چې په خپل علاله کا غوړه ده وجه ده چې تاسو ته پته ده علاله کا عبادت ده او عبادت چې سره په خپل کې نو دا غوړه ده نه د بل چا په لاس باندې خو کوس یو سره مجبور شو لکه ضعیف دی حج نه نشي ترنه وکیل نیول پکې سيو تاسو ته پته ده دلته ضعیف دی علاله کې نشي کولای نو بل مسلمان ولا کولای شي نو پنځلسمه مسله صدام ملګری کا چې بل مسلمان هم حلاله کول کولای شي شپږمه مسله موږ مخکې تذکرہ کړې ده غدا ده چې کې اوسره وزهه نه لري نو فقط دا ولا جایزه ده چې خپل اختان او نکان غسن کی د مشابهت د حاجانو د وجنه نو دا جایزه ده خو څوک وزهه لري نو هغه بالکل نه غسي ولسمه مسله ده چې وزهه مخ به قبله طرف ته ګرځي دا پکې بل ادب ده د اختر متعلق ويستحب استقبال الأضحية والذبيحة إلى القبلة عند ذبحها دا مستحب ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل ذکر کړی دی بیهقی راوړی دی د جابر رضی الله عنه روایت ده وی ذبح النبي صلی الله علیه وسلم کبشین املحین نبی صلی الله علیه وسلم دوا برګ بروګ یا تک سپین غډان حلال کړل فلما وجههما کله چې دا دواړه مخامخ کړل چاته مخامخ کړل قبله کله چې دا دواړه مخامخ کړل نو به دا ذکر وکړو چې ورستو براش مسله نو مخ نبی صلی الله علیه وسلم ورګرځول دی او د عبد الله ابن عمر نقل چې انه كان يستحب اغبم خو قولا يستقبل القبلة چې قبله ته مخ وګرځي اذا ذبح کله چې ذبح کوي دا یو مکان معظم دی زمونږ اساس عبادت په دغه طرف باندې کیږي نو ځکه د دې اوزحیه مخ ورګرځول پکار دي اتلسمه مسله پکې ده ادب ده چې سره خپل چاړه تیر کی دا پکې اتلسمه ادب ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله كتب الاحسان على كل شيء الله په هر شي باندې احسان لازم کړی دی د بل سره خېګړه کول او نرمي کول فاذا قتلتم فاحسنوا القتله کله چې تاسو وجل کوئ نو کیفیت د وجلو صحیح کړئ او اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح کله چې تاسو حلاله کوئ نو هغه د حلاله کی طریقه برابر وکړئ نو لسمه ادب دا چې حیوان د سملول د مخې ته ورله دغه نه کېدا چاړه نه تیر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ته پکار شي ملګری ته صحابي ته چې وزهیت سملولې و او مخې ته ولا چاړه تیر کوله ورته ویله اتريد ان تميتها موتات ته دا غواړي چې په ډیرو مرګونی مړه کې وبال نه ده دا خو د سملول د خپل مرګ منظر ته حاضر شوی دی او به ته چاړه تیر کې چړکه د دې تیرین د چاړه تیر کول را تیر کول دی وخت کې پی فزع او ير راځي دهشت به راځي دا یو شرق باوري بل شرق باوري به تیر کې یو مرګ ته لپاره شرعاً جایز دی چې چاړه پر راکاږي دا نه چې ير ته دا ډیرو مرګونو منی وښنه مکه ودا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم منه کړي خبرینه نو شلم نمبر ادب دا زما خو ګورونو چې یقول عند ذبح بسم الله والله اکبر سره به د ذبح په وخت کې د الله نوم یاد چې بسم الله په امداد د نوم د الله بل زده علالومه والله اکبر الله ډیر لوی دی دا د الله د کبریا او د وجه نه زده نسیکا او زحیکم الزمان لا ډیر غټ دی دا دغه حکم دی او موږ تاسو د سنت جاری کړی دی او راوسته دی را باندې دا بسره وای جابر رضی الله عنه روایت راول دی نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړ دی انه ذبح نبی صلی الله علیه وسلم قال وقال ویلا بسم الله والله اکبر امام ابو داود رحمه الله ترمذی رحمه الله په سند صحیح حسن راول دی صاحب مشکات نقل کړي یوشتم نمبر ادب د زمورونو چې د دې غوخونه سره ځان نه موساتی و مخري بل مورکی بس څنګه ویلا هدیو کی صدقو کی وخري وساتي دا عیني دا تقسیم چې درې حصے کې به پتلا یو دړې به کور کې پریدي یو دړې به مسکینانو ته ورکه یو دړې به هدیه کې
رفیقانو دوستانو ته به ورکه. دا سنت مطهره کې نه راغله کې مسلمان دی او فقط دی وزهي وسه شوی دی او بچی محتاج دي کنه یو یار دوست لس 15 کسان یو 2-3 کسان یو کور دوته دی ورکی تی هغه من دی اخر نور ټول په خپل بچو اخري سره چې کله د الله یو ضیافت ته خپل محتاج کنه نو به بل ته نه دی ورکول پکار. دا هغه چته فکلوا منها تاسم دی اخري واطعموا القانع والمعتر. هغه چا من مخرج چې قانع د ستا کور ته نه راځي د شنو چې سوال درته نه کوي ورله دین راغله. معتر هغه چاته وای چې راغله د اوزحی په سر دی ولاړ دی ولا ماشاءالله ډیر خچاخ مال مغسل ده په څو خستلو ځان مخې ته کوي تعریض دي ته معتر وما معتر راغله سره قانع فکور ناس سره دوی ته څه هدیه ولګه چې دغه کټوي د لاندې ور بل شو کټوي کې څه پیدا شي نور دا چې په خامخا به طلب ورکه دا تکلف په موږ تاسو شریعت اسلامي نه دی خوده چې خامخا به دوباسه کساو ته ضرورت شته او کنه شته بچی دی وګي دی او کنه دی وګي ما خامل د کور کې یو پټه غوخه نه یو ټول استله ده. دا مشکلات دي دا په امت ملازمه وای. دویشتم نمبر ادب دا د زمورونو د اوزحیه د مال نه با قصاب لئس اجرت نه ورکول کیږي. علی رضی الله عنه فرمای ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې زه اوزحیه او هدایه علیکم امونګه جزار قصاب لداغینه څخه برخه ورنک د غوخه بنور کې په اجرت کې سرمن بنور کې په اجرت کې دی اجرت قید ته سوچ کوي ایواز کې بنور کې چې دا ستاره مزدوري شو په مزدوري کې بنور کې کله هغه عمل خلاص کو مال د میده هغه ورسره چې حاجی صاحب زبوس لاشم سید ورول کې تا د لپاره ستاسو بچو د لپاره مونږ هدیه چولې دغه اده سره ویسا او دغه 520 یا زرګون به د جب نه ورکه علاوه د اوزحینا. دا صحیح سنت دی صحیح ادب دی. هغه ورونه چې عوض کې څرمن ورکي چې مال حلال کو څرمن بستا شي او دا څرمن مزدوري ورکي دا د شریعت نه خلاف عمل دی. دا سنت مطهره کې نه دراغلي زموږ تاسو پیغمبر ته منع کړل. درشتم نمبر ادب دا دی چې څرمن خرڅول نه دی پکار چې خرڅ کوي پیسې بیت استعمال لکه څنګه چې غوخه نشي خرڅول د اوزحیه د قشن څرمن نشي خرڅول څه به وکم جوابدار چې مسكين ته ورکا مسكين هم پکې شرط نه ځکه لکه څنګه چې غوخه کې مسكين شرط نه خبر ته سوچ کوي غوخه مونږ په مالدار خورل شو کني شو خورل تاسو کرے خوري مالداران کنه و چا خلزي عائشہ بس خوري چې خوري د قشن څرمن حکم هم دی دغه سي دا پانچو حکم هم دی دغه سي دا غسر حکم هم دی څرمن غوخه د یو حیوان دی تا یو الله ته قرباني کړی دي نو څرمن به څنګه مسكين شو پوه شئ په خبره باندې دا غلطه خبره چې څرمن د مسكين د څرمن د امام ده څرمن باندې مانځه په یوز کې ورکه چې څنګه قصاب له په اجرت کې نشي ورکول د قصد امامت په یوز کې نشي ورکول چا چې ورکو حرام کاری وکړي چا چې ورکه د الله او د رسول د طریقې نه خلاف وکړو څرمن امامانو شي نه ده بس چا چې ته حاجت یې غیله ورکا کله گاوړي دی حاجت زما د دونه شان خشاک د څرمن راکه د فاس به پېچو بارا مور کوزيږي نو شي جان د شواخله نه زه ته کټ جوړم واخلستاش نه زه ته خپل جوړم خپل د جوړ کا یو غری سره راغې زه ته د خرک ورای جوړم هغه ورکه تسمیه کی خپل به استعمال کی لیکن خرڅ او پیسې استعمالول نه دي پکار ته به پیسې نه استعماله که مسكين ځان له خرڅوله یو عام انسان ځان له خرڅ کړل هغه به خرڅي سلرشتم ادب دار په دې لسو ورځو کې ورستو به ان شاء الله تحقیق وکړو الله وخت د تحقیق نشته په دې لسو ورځو کې یا د عرفه د سار نه تر اخر ما زیګر د ایام التشریق پورې څلورمه ورځ ما زیګر پورې الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد ويلدي دو قول پکې دي د علي رضی الله عنه او دارنګ د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه عمل خو پکې داو چې کله اذا دخل العشر کله بچ د لس ټول ورځې رااله چې سبب السبان ورسته شروع کیږي نو دوی په بازار تلل ولته حضور الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد او خلک چې دوی په आवाज پسې به الله اکبر ویلا نو مخکنه په دې ټولو لس ورځو کې جائز کچا وکړ ډیر خدا او په دغه خاص د عرفه د سارنه تر ایام التشریق د مازیګر پوری راجح دا به اکثری عملو د صحابه کرامو په منځ کې او د لس ورځو کې په دې بعضی صحابه کرامو عمل کړی دی نو په دې دوړو کې تکبیرات ویل صحیح دي اوس لنډه مسله خو منځونو پوری متړای څه مقصد شي چې فقط فرض منځو کې الله اکبر ویو چې به باروز نه په منځونو پورې خصوص
په یو حدیث کې نه راغلی چې فقط په مانځه پسې به شاته یو بار به نه وي. او دارنګه 15م ادب دا دی چې د بعض خلکو عادت ته نو هغه برت کو زموږ تاسو پر به عادت جوړ شي عبادت او د هغه عادت په بدعت بدل کو. څوک چې اضحیه وکي هغه ویني وړي دیوال په خپل رنگي او دروازه په رنگي دا بدعت دا د الله او د رسول په دین کې نشته. کوم شریعت چې موږ ته راوړل دی دروازې د ویني د اضحیه په وینه باندې مکه کړهوي او دیوال د اضحیه په وینه باندې مکه کړهوي دا بدعت دي زمورونو. بلکې سبب کېږي وینه به په مقزه کې وغورځول شي دمه مسفوح حرام ده. کوم وینه چې په شړ باندې وبېدله چې په جامه ده لګېدله هغه به وینځي کدا د شړ والا وینه چې پاغه دار وهي دار چې وهي هغه دلته ودجین دي دوه رګونه غټ هغه دار وهي لوري روانه دغه وینه چې دی غوخه کې کړه پکړه شو دغه به وینځي ګوره هغه په سرمن کې نه پرې دغه بهر توې کوم وینه چې د غوخه په ځان پورې نه خته وذاتی یا اډو کورسته وکړه اق طاهره دغه پاکه ده کاغه د پجامه لګیدل هم پاکه ده مونږ سره کیږي کاغه د غوخه په ملوث او ککړه را پکړه شو هم بغیر د انزلو نه د پخکل حلال ده او پاکه ده لکه هغه چې په تیز بهيږي دا وینه خو نجاسه ده دا خو حرام ده ته دا حرام وینه راوړي خپل دروازه په ککړه یا په دیوال ککړه هغه غورځول شي وینه ده. نو د دې وجه ورونو دمه مسفوح مراوړي نو عادت خپل نیکی باندې بدل کړي. 15م دا ده چې په دې ورځ باندې ډېر بدعات ان شاء الله را روانه خطبه کې بیانو د ټولو بدعاتو نزان بندول پکار دي. او 20 نمبر ادب بدای چې اختر له په یو لار باندې لاړ شه زید منزل په بل لار را واپس دا به کې بل ادب ده. دې کې کمال څه شو حکمت بده کې دا ده چې په دې غیر مسلمو باندې په دې منافقانو باندې هغه چا باندې چې د مسلمانانو جماعت بد لګيږي ډېر به تماري پېښ دا څومره خلک دي لکه دالارم ډکه دا وغلارم ډکه دا وغم ډکه دا دام ډکه دا ولا يطؤون موطئا غيظ الكفار. مؤمن قدم چې په کوم ځګري منافق کافر مرتد بيدینه دل په قار ورزي اته ته الله ویل دي چې ته زما بنده ی مؤمن نو کافر لقار ور ولا ایو د قار د رسول دا چې ته پارځه کې ګرځي نو په دې لارم لاړ شه په هغه لارم لاړ شه چې دا ډله د مسلمانانو غټه شي. حکمت به تر کې وخم زموږ استاد پیغمبر ویل دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ام عتیه رضی الله عنها نقل دي چې موږ ته نبی سلام حکم کړی دی چې موږ په دې ورځ د اختر باندې ان نخرج العواتق والحيض هغه زنانه چې بلوغ ته نږدې دي هغه زنانه چې بالغ دي هغه زنانه چې حیض پر راغله دي دا ټول یو بس ولې وباسو هغه مونږ کې د میشتې مریض ده یشهدن الخير اول بخیر ته حاضر شي ودعوه المسلمین د مسلمانانو دعوت دعا ته حاضر شي او دارنګ د مسلمانانو جماعت په غټ معلوم شي چې دا څومره دی دوه علاقه ډکې کړې دي. نو دغه زنانو په استلو کې دا کمال دی د الله رب بدلولو کې دا کمال شو. دویمه فائدہ د لارې بدلولو تا د پر بد دوه لارې قیامت پرس گواہی وکي. سورة الزلزال کې وایي کنه واخرجت الارض اثقالها زمکه به بوجونه راو باسي او به يوم اذن تحدث اخبارها په دې ورځ به زمکه خبرونه وایي خله به زما ورونو ساده تعبیر چې تاسو خله به خله لازم تاسو خله ولې خبرې کوي الله په کې طاقت اچولې ده الله به زمکه کې طاقت واچي خبرونه به وایي درا باندې د مانځه د پر قدمي خودل او درا د شنماله تو را باندې قدمي خودل او د قتل کو او د غیبت کو د پلانکې کو د پلانکې کو د زنا کو د دا کو دا کو دا کو دې لپاره په مام نه ګرځي دا بنده په دې ورځ باندې د شروانو په دې پلانکې لار من لاړ دونه قدمونه کې خودل به په دې بل تر راتاو شو دا ټول زما جزء او زما حصہ وظیفه خبره ما چې په ما باندې منزله تللی ده په ما بیا ال سجده لګوله زکه د من د لار بدلی د دې پر یو شاهد د توخمه نبی سلام به سنت مذکور کې کولو او فرض به جمعات کې کولو دا ولې چې دا دوه ازمکه ولټ شو تورونو گواہی وکي ذهن واخره خبره چې دا دوه ازمکه کورم ته د پر گواہی وکي او دا مسجد هم د گواہی وکي نبی سلام تاسو ویل دي کورونه مقبره مو جوړوي مقبره کې تلاوت نشته مقبره کې موز نشته الته مخه ته مړ ده نو ته په کور کې تلاوتونه شروع کوم او کور کې منځونه کوه چې هغه مخبره د حکم نه وځي زمورونو. او 8 نمبر ادب دا ده روایت ضعیف هم ده ډیرو اهل علم ضعیف کړه چې حسن ګرځول ده
چې سړی قدم قدم من لاړ شي کله چې کور نږدې دی صاحب عذر نه دی کله چې کور لري دی امام بخاری رحمه الله ته دا حدیث صحیح نه دی معلوم شوی ناغه باب خود له امام بخاری رحمه الله چې باب د بیان د مزه کې ور رکوب او فسریدلو کې چیرته مصلات ناغه دواړه په دې باب کې خود دي وجدان د هغه د شرایطو مطابق دا حدیث نو د رکوب قید پکې باب کې خود چې باب د بیان د مزه کې په خپل قدمونو تللو کې میدان د چاته اختر ته مانځته او دارنګ په سورېدلو کې میدان ته چې سورلې باندې سور شي ولار شي نجایز دواړه نزدیک خلکو د لپاره افضل پیدا د لور خلکو د لپاره افضل لار چې وخت ځان ورسې مسلمانانو ته تکلیف ورنکي سورلې پیدا کې په سورلې باندې لاړ شي نه هیڅ نمبر ادب دا یو ادب دي ختمو بیا بل خطبه بیا ان شاء الله کو کله چې د اختر د مسلو ضرورت کنه د غلط ان شاء الله کینم ما جګر منځ پورې بیا ته پوسوکې نه هیڅم دا چې په دې ورځ باندې خوشحالي کول سنت دي مړ بړ کېږي ادب دار بس مسلمان چې حشاش بشاش دا سینه به هر مسلمان ته کولاوي دا تندې به هر مسلمان ته پاراخي اهلا وسهلا مرحبا دا الفاظ به مثلا د خوشحالي الفاظ بس په دې ورځ به دې نه کچې قبر لذي او غمونه دې بزان تواري کړی دي او بالته او په قبرونو باندې چې بدعات بل جمعه ان شاء الله وایم یو سلسله بدعات ان شاء الله دا نور ټول نقصانات بنه کې د خوشحالي ورځ بس د خفګان طرفونه به بند کې او خوشحالي به اظهار مسلمان ته استاد چې 15 میاشتې مخکې پلار منډه ملګری راغی السلام علیکم تقبل الله منا ومنك الله دې ما ته قبول کړي ته تقبل الله منا ومنك په یوړاش ته ته ځم بجوړا هغه به سلام بده کړل دل رالم خوشحالي ورځ دغه دادا رايات اجاړي او یا غستا کور دراشي دی ذکر انشي ته گاډي کې ناشته مقبره تر ون چیرته زو یاره موږ قبر لزو دا ګوره د قبر پرستو خلکو کار دی صحابه کرام به د اختر پرز من یو قبر لم نتلل مزه ملګری من کوي په یو قبر به مو بنا چولې په یو قبر به تکولي ورجی نه چولې چې مرغۍ به اوخري اجرونه به موشي دا ټول قصې قطاري ما تاسو ویله خير القرون غره پیړونو ورستو شر القرون خلق شروع کړي بدبین خلقو چې د الله او رسول دین خرڅي او دارنګ دې شتم ادب داده په دې ورځ باندې امام تعالی ته ستره ودرول مخه ته رسول الله سلام به ځان سره د ځای نه وړله الته به شی ودروغه ته ومنځ کېدو او دارنګ اخیرنه ادب پکې داده چې سړی به د دې وخت ډېر اهتمام کوي چې مسلمانانو ته ضرر ونه رسیږي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله والصلاه على رسول الله اما بعد زمو محترم او معزز ورونو دا بحث مونږ تاسو نه پاتې شو چې د اختر پورس کم بدعات دي دا غي نزان ساتل پکار دي وقت وفا نه کوي دا بحث هم پاتې شو چې کوم شرایط کوم صفات والا حیوان بسړی علی دا هم را نه پاتې شو او دارنګ دا مسله هم پاتې شوله چې د تکبیرات او الفاظ کوم الفاظ بسړی وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم دخلونه کې معین یو لفظ نه نقل شوی او د صحابه کرامو نه مختلف الفاظ نقل چې پلان کې صحابي بدا ذکر کو پلان کې بدا کو د له سورزو کې د ملګرو د علماي کرامو د امامانو یادم کوي په دا ورځو کې به شروع کوي وای هم او ان شاء الله چا چې کومه مسله و نو څه خبرې خو په بل جمعه کې کیږي خو چون کې دا وزهیه تقریبا د نن ورستو خلک په دې لاسو کې کوشش کوي ځان لوالي نو چې چا کومه مسله کې شک او دقل دکینم ان شاء الله العزيز به راشد تفوسو کوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين